د مثال او شاهد په مابین کې فرق ذکر کو چې مثال څه ته وایي او شاهد څه ته وایي. مخکې یو درس کې مونږه د مثال او د نظیر په مابین کې فرق ذکر کړو. نن مونږه فرق ذکر کو په مابین د مثال او شاهد کې. نو مثال هم مخکې ذکر شوی دی چې مثال دې ویل کېږي چې یو قاعده کلی د وضاحت لپاره کوم شی ذکر شي کنه دې څه ویل کېږي مثال چې د یو قاعده کلی وضاحت پاږي کې مقصود وي دې ته مثال وایي. لکه مونږ یو قاعده ذکر کوو د نحوی قاعده دا کل فاعل مرفوع هر یو فاعل مرفوع دی. دا د علم النحو یو قاعده ده. نو دغه قاعده وضاحت او توضیح کوو مونږ په دې ضربا زیدون سره. نو په ضربا زیدون کې زمونږ غرض دانی چې د دغه قاعده کلی توضیح او وضاحت پرې سره وشي. طالب پرې باندې پوه شي چې هر یو فاعل مرفوع دی. لکه مثال په تور ضربا زیدون ضربا فعل او زید ول فاعل دی. نو فاعل ته مرفوع واقع شوی کنه. نو دینه دا خبره معلومه شو چې پر مثال سره موصل له وضاحت وشه د قاعده کلی توضیح پرې باندې وشو. او شاهد څه ته ویل کیږي؟ شاهد دې ته ویل کیږي چې کله یو قاعده کلیه ذکر شي کنه یو قاعده کلیه ذکر شي او ته دا غیر پر مثال راو نړي بلکې د هغه قاعده د پاره ته د یو داسې معتبر شخص کلام ذکر کی چې داغه په کلام کې هغه شانتي استعمال راغلی وي. شاهد څه ته ویل کیږي چې کله یو انسان یو قاعده کلیه ذکر کی لکه موږ هم دغه قاعده وایو چې هر فاعل سوي مرفوع وي. پر دې د توضیح لپاره مثال مروړه بلکې د دې د توضیح لپاره د محاورات او د عربونه مثال په تور داس یو جمله پیش کی چې هغه جمله قابل سوي قابل قبول وي ارشاته. لکه مثال په تور موږ د قران کریم یو آیت کریم مرو وجاء ربک نو جاء فعل لکنا او رب د سوا کې شوی فاعل نو فاعل ته مرفوع دی. نو دا شاهد ذکرې چې ګور علماء ذکر کړی وي د قران عظیم شان چې څومره آیاتونه کریمه دي کنه نو په دې باندې تلفظ په دې باندې چې کوم دا اعراب دي کنه نو دا ټول توقیفي دي موقوف دي په شریعت باندې. دا د قواعد او د صرف او د نحو تابع نه دي بلکې امر دي تابع وي. نو د نحو قاعده وجه هر فاعل مرفوعي هم اک شان دي په استشهاد کې مونږ د قران کریم نه پیش کو چې دلته رب فاعل راغلی او دا مرفوع واقع شوی دی. خوش دی باندې